یو ځل صحابه کرام د جهاد دپاره یو ښار ته لاړل. هلته رومیانو ته پته ولګېده، نو ډېره یره ورسره پیدا شوه، ځکه هغوی ته هم پته وه چې دوی سره د الله امداد دی. نو خپلو ښځو ته یې حکم وکړو چې تاسو ځانونه ښکلي کړئ، نیم ځان بربنډ کړئ او په لارو کې ودرېږئ، ځکه ډېرې ورځې شوې چې مسلمانان د کورونو نه راوتي دي. نو که چېرته دوی تاسو ته وکتل او د سترګو په ګناه کې مبتلا شو، نو د الله امداد به ورسره ختم شي، بیا به په موږ باندې نشي غالب کېدی. کله چې د مسلمانانو لښکر امیر دا ولیدل، نو خپل لښکر ته اعلان وکړو او د قرآن کریم یو آیت کریمه ورته وویلې: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای پیغمبره دې مؤمنانو ته ووایه چې دوی خپلې سترګې ښکته ساتي، پردو زنانو ته نه ګوري. کله چې لښکر دا اعلان واورېده، نو ټولو خپل نظرونه ښکته کړل. هر کله چې دا لښکر واپس مدینې منورې ته راغی، نو خلکو ترې تپوس وکړو چې تاسو به د هغه ځای بلډینګونه، بنګلې، محلات هم لیدلي وي چې هغه څومره اوچتې اوچتې وي. دوی ورته وویل چې کله موږ د خپل امیر نه دغه آیت واورېده، نو موږ خپل نظرونه داسې ښکته کړل چې موږ بیا یوې بنګلې ته هم پورته نه دي کتلي چې دا څومره اوچته ده او څومره ښایسته ده. قدرمنو، چې د انسان په زړه کې د الله خوف وي، د ګناه نقصان ورته معلوم وي، نو دوی بیا په اسانه ځان د ګناه نه ساتلی شي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې الله ورته دومره فتوحات ورکول، دا ځکه چې په شریعت پوره برابر وو، ځانونه د ګناهونو نه ساتل، د الله امداد هم ورسره. الله رب العزت فرمایي: وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او تاسو به غالب یې که چېرته تاسو رښتوني مؤمنان یې.